السلام علیکم مرګر امید ساتم چې ټول برو جوړ او د صحت په جامه کې وای. په دې سکرین باندې تاسو ته دا ویډیو ښکاري چې د افغانستان جنرال مبین د پاکستان په حق له داسې حقیقت ویلی دی چې کله دا ویډیو ما وکتله نو زه په دې ویډیو کولو باندې مجبوره شوم. ما وی چې د خپل ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړم ځکه په دې ویډیو کې یوازې په پاکستان په حق نه په دې کې د عمران خان په حق له د نواز شریف په حق له د بېنظیر بټو په حق له ټولې خبرې د کړې دي او بالکل سور حقیقت ویلی دی. دا ویډیو تاسو وګورئ که چېرې فرض که دا ویډیو ستاسو خوښه شي دا شیر کړئ چینل فالو کړئ بالکل په کمنټ کې خامخا خپله رایه راکړئ چې دا خبرې حقیقت دي دا خبرې ټیک دي. راځئ ملګرو ویډیو طرف ته. سید افغانان به ټول نمک حرامه کړو. ذوالفقار علي بوټو چې پاکستان ته قانون د 1903 قانون اساسي ورته جوړ کړ چا وواژه؟ افغانانو وژلی که دوی وژلی؟ نمک حرام څوک دي؟ قدیر خان چې پاکستان ته اټم بم ورکړ افغانانو زندان ته واچوه که د پاکستان حکومت؟ ولې نمک حرامه زه یم؟ دوی دي نمک حرامه که موږ؟ عمران خان چې د 1992 کال وړ کاپ پاکستان ته راوړه په پاکستان کې په 4 صوبو د مرکز په شمول د سرطان روغتونونه جوړ کړه. دا د حکومت په پیسو نه دي جوړ کړي، دا یې چندي کړي دي. خپل امتیازات چې د په کرکټ کې اخیستي کپونه اخیستي هغه یې خرڅ کړي دي، شفاخانې پرې جوړې کړي دي. کله چې دا ولسمشر سو وزیر اعظم سو په پاکستان کې کورونا وه له هغه حالت نه سالم پاکستان دغه عمران خان راوویسته. دا اوس افغانانو بندي کړی ده چې موږ نمک حرامه یو. د یو ساعت په سر باندې ته وزیر اعظم بندي کوه. بېنظیر بوټو افغانانو مړه کړې ده چې موږ نمک حرامه یو. د پاکستان نه میلیاردونه ډالر د فوج مشرانو خلا کړي که افغانانو چې موږ نمک حرامه یو. ایملکانسي د 10,000 ډالرو په بدل کې افغانانو خرڅ که په امریکا چې موږ نمک حرامه یو. ریمنډیوس چې هلته پاکستانیان په اسلام آباد کې ووژل د پیسو په بدل کې افغانانو خلاص که دوی همدغه حکمرانانو یې. نور ډیر موضوعات دي. که چیرته نمک حرامه هغه ته وایي چې چا در سره احسان وکړه او ته احسان فراموشي وکړې د پاکستان ټول واکمنان نمک حرامه دي بغیر له عمران خان نه. ځکه نمک حرامه دي چې دوی سره چا نیکي کړې هغه یې وژلی ده، دوی ته چا اټم بم ورکړی هغه یې بندي کړی. محسن خالق اټم بم د پاکستان ورته ویلې په پاکستان کې په یو مرداره ګلۍ کې د جیو نیوز د تلویزیون یو خبریالو سره مرکه کوي، تاسو هغه مرکه وایي. قدیر خان ته وایي په ژوند کې د لوی اشتباه وایي لوی اشتباه مې دا چې پاکستان ته مې اټم بم جوړ کړ. دا د ده مرکه ده. ودرې دا اسلامي هیواد د هندوستان ته عبدالکلام په نامه باندې چا اټم بم جوړ کړی اعزازي د هندوستان صدر مقرر کړ. مسلمانو د هندوستان په تاریخ کې مسلمان صدر عبدالکلام چې پاکستان ته اټم جوړ کړی اعزازي صدر مقرر کړ. د نمک حرامو بندیخانې ته واچوه. عمران خان که د هندوستان ولسمشر وای وزیر اعظم هغه به خلکو په خپل تندي ګرځوه، عوام یې اوس هم ګرځوي، نظام به هم ګرځوه، دوی بندیخانې ته اچولی، ساعت یې پټ کړی. څومره لوی جرم. نواز شریف فوز په استرالیا کې 6 محلونه لري، هغه ته څوک نه وایي ستا غلا